الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل قدر زما د دین اسلام رونو، نن د جمعې ورځ ده او په ټول پاکستان کې مذهبي جماعتونه چې هغه د هر مسلک سره او د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي، د هغې مشرانو د ټول پاکستان د خطباونه دا مطالبه کړې ده چې نننۍ ورځ به خطبا ټول موضوعات پرېږدي او په یو موضوع باندې به خبره کوي. محترم امیر جماعت هم د خپلو کارکنانو همدغه مطالبه کړې ده چې نن به د ختم نبوت په موضوع باندې خطبا خبره کوي او د هغې سره سره د جسټس قاضی فائز عیسی چې کوم ریمارکس دي او هغه کوم فیصله ورولې ده د سپریم کورټ چې حالیه کومه فیصله راغلې ده نو د دې نه قوم خبرول او د هغې نه وروستو بیا د مستقبل لایحې عمل توی کول، په دې باندې به په دې نن جمعه کې موږ عوام پوهو. او دریم نمبر به ورسره د غزې او د فلسطین او د حماس تازه ترین صورتحال باندې مختصر شانې خبره کوو. الله رب العالمین دې ماله د صحیح بیان او بیا موږ ټولو له د پوهې او د عمل توفیق راکړي. حقیقت دی چې نن ورځ او دا تیرې دوه ورځې د پاکستان په تاریخ کې ډېرې زیاتې اندوهناک او المناک ورځې دي او ورځې وي، او دا په دې بنیاد باندې چې یو طرف ته خو د انبیاو سرزمین او د 1,00,000 پیغمبرانو ځمکه او د انبیاو په نوسو باندې او د هغوی په کړوسو باندې او د هغوی په وارثانو باندې ستره ورځ ده او په هغې باندې اور بل دی، او هغه فلسطینیانو ته او هغه د غزې باشندگانو ته مسلمانانو ته د اوسېدو دپاره ورته شلټر او کور او خیمه نه میلاویږي، او هغه مسلمانانو ته بچو ته او زنانو ته او تورسرو ته د خوراک دپاره چېرته ډوډۍ نه میلاویږي، هغوی ته خوراک نه میلاویږي، هغوی ته اوبه نه میلاویږي. او تاسو به د سوشل میډیا باندې ګورئ، موږ داسې لیدلي وو چې چېرته پاکستان کې دماکه به وشولول 450 کسان په هغې کې مړه شوي دي، خو داسې نسل کشي موږ نه و لیدلی چې په یو میدان کې 400-500 ماشومان د ګلونو په شانې په سپینو سپینو کفنونو کې پراته دي او د هغوی میندې هم چغې وهي، د هغوی بچې هم چغې وهي، د هغوی مشران هم چغې وهي،
او داسې چغې سورې نن په دې غزه کې په دې فلسطین کې شروع دي چې د هغې د اورېدو څوک نشته. د OIC چې ورته ویل کېږي آرګنایزیشن آف اسلامیک کنټریز په نوم باندې، او په هغې کې 50 اسلامي ملکونه دي او د هر اسلامي ملک وزیر اعظم دی او صدر دی، وزیران دي، بیوروکریټس دي، او د هغوی آرمي ده او د هغوی پولیس دي او د هغوی رینجرز دي او د هغوی د قانون نافذونکو ادارې دي. دا د 50 اسلامي ملکونو دا سربراهان هغوی ورته په تماشه باندې دي. او هغه بچو ته چې سړی ګوري د انسان او د سړي دا زړه وران شي چې د پیغمبرانو نوسي او نن د هغوی په لاس کې دیچکوړي دي او د هغوی په لاس کې کاسې دي او د هغوی په لاس کې بوتلې دي او هغوی خوراک ته په قطارونو باندې ولاړې په قطارونو باندې او هغوی ته خوراک نه میلاویږي. دا د څه شي OIC ده؟ دا د څه شي تنظیم دی چې دا نن د انبیاو په ځمکه باندې او د انبیاو په نسو باندې سور اور دی او په هغوی باندې دا دنیا را تنګه شوې ده او دې تماشه کې دا د څه شي OIC دی؟ او په دې ټول 50 اسلامي ملکونو کې یو داسې نر نشته دی، یو بهادر پکې نشته دی، داسې غیرتي مور نه پکې یو رهنما او یو لیډر هم نه دی پیدا شوی چې هغه تپوس وکړي. او حیران دا یم چې د اوسه پورې غزه تقریبا نن د اسرائیل په قبضه کې ده. اسرائیل او غزه د هر طرف ته کنټرول کړی ده. اول ورته قسمه قسم باندې کولې تاسو د پلاني ځای ته منتقل شئ، نو په دې ځای کې موږ د حماس خلاف جنگ کوو. نو هغه مسلمانان د غزې نه لاړل بل ځای ته، نو ویل دلته به د حماس خلاف به جنګ کوي. نو ودې کې نو چې د شمالي غزې نه بل طرف ته منتقل شول، نو په هغه ځای باندې بیا بمباري شروع کړل. ویل دا ځای تاسو پرېږدو یو دلته د حماس خلاف موږ کار کوو. نو هغه ځای م ورته پرېښودو چې پرېښودو ورته، نو به یې په هسپتالونو باندې بمباري وکړله، په سکولونو باندې بمباري وکړله، په خیمو باندې بمباري وکړله، په کالجونو باندې هغوی بمباري وکړله. نو چېرته لاړل؟ نو هغه رالل دا کوم چې د غزې چې دا کوم رپه کراسینګ ورته ویلی کېږي، دا کوم باډر دی د مصر سره لګي. ویل موږ به مصر ته لاړ شو. مصریان چې دا د دې ځان ته د انبیاو نوسي وایي، موږ وایي بني اسرائیل یو او موږ د انبیاو وارثان یو. هغه په ظالمانو هغوی په دې مسلمانانو پسې د دیوالونه پسې ولګول او دیوالونه دنګ دنګ جوړ کړل او خاص ځای ورله جوړ کړو چې دا خلک بدل ته راشي. نو څنګه چې په غزه کې راایسار کړو ویډه بولو موږ تماشه کوله، نو اوس به دا راشي او په دې ځای کې که سبا د دې خلاف څه جنګ کېږي نو موږ به د اخلاص و مصران یې نه پرېږدي. د مصر دروازې پې بندې شولې، د 50 اسلامي ملکونو دروازې پې بندې شولې. او نن ویل پاکستان د اسلام کی چوټي ہے، دا د اسلام غر دی غر، او دې سره ټمبم دی او دې سره میزایل ټیکنالوژي ده او د دې آرمي 1 نمبر ده او د دې ISI 1 نمبر ده. دا ټولې موږ ته به دروغ ویل. کم دی هغه آرمي چېرته لاړه او هغه ISI چېرته لاړه او هغه انټلیجنس ادارې چېرته لاړلې، هغې ټمبم چېرته لاړو، دا چېرته لاړل؟ دا په کوم وخت کې په کار باندې به راځي؟ او نن د امت نوجوان او د پاکستان نوجوان هغه څه شی ګوري، نو هغه د PSL په کتلو کې اخته دی چې د پاکستان لوپران چې کوم سړی انټرنیشنل لوپر دی، هغه د پاکستان په کرکټ ټیم کې دی. زموږ هیروز دي، زموږ هیروګان ګرځېدلي دي. او شرم ولا نه ورځي کرکټرانو لا چې دا کوم PSL دی چې دا د کرکټ دا کوم لوب روانه ده، خدا جواری ده، دا خدا حرام کار دی. خو د هغې سره سره د اسرائیلو چې کوم روزګارونه دي او کوم د هغوی بزنس دی او د هغوی کوم ادارې د KFC هغه سپانسر کړی دی، موږ چې ورته هیروګان وایو، د هغوی په دې شولډرو باندې په دې مټو باندې باقاعده KFC لیکلې ده او دا یې سپانسر کړی دی. د PSL دا پیسې ول هغوی ورکوي، یهودیانو سپانسر کړی دی، یهودیانو. او نن نوجوانان یې ګوري ښه برابر یو څو ورځې وړاندې به خلک ویل د پاکستان په دې کرکټ کې رضوان دی او بابر دی او پلانې دی، په ګراونډ کې مونځ کوي. یاره سم نیکان دي په ګراونډ کې مونځ کوي، نو په ګراونډ کې مونځ کم د ثواب کار دی؟ ولې په ګراونډ کې موږ مونځونه نه دي کړي، تاسو پکې نه دي کړي دا جابات دی خلکو. یعنې په دې کې د ثواب او د ګناه کومه خبره ده؟ د مونځ جومات دی، ګراونډ نه دی. په بالفرض کې یو کرکټر په ګراونډ کې مونځ وکړو، څه دنیا ورانه شوله، دا خو په فرض مونځ دی او که نه یې کوي نو جهنم ته به ځي.
نوجوانان نے جی نے ډېر بهترین کار یې کړی دی په ګراؤنډ کې مونځ وکړو ګوره ګراؤنډ کې مونځ وکړو وہ داڑھی اور مسواک بھی آپ کی سنتی دا ګیره او مسواک د پیغمبر سنت دی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام هو غاښونه شهیدان کړي سر هم شهید شوی دا ننګې هم مات شوي د بدن نه وینې هم تللی او د هغه کرکټرانو چې موږ ویل په ګراؤنډ کې مونځونه کوي د هغې په دې شولډر باندې کیپسي لیکلې ده او لګیا دي یهودیانو دپاره ګټه وټه کوي نو دا کرکټر دی دا ستا هیرو دی دا زما دا اته نهه ورځې په کراچۍ کې په هغه ځای کې به چې کله موږ راووتلو و دې مازدیګر ماښام نه پس به په دې هوټلو باندې رش به ګڼه ګوڼه به دا زموږ د دیرو د باجول دا نوجوانان به دې ټي ویګانو ته به ناست وو چا څه به دې موبایل کتون موبایل کې دغه کرکټ دی او درس جوړ دی او چې راشي رجي وایي په غزه کې ډېر ظلم روان دی هی منافقانو په غزه کې چې ظلم روان دی نو تا به داسې کول تا به د هغوی دپاره تشهیر کو تا به د کیپسي دپاره تشهیر کو امت نوجوان به سوده دی بالکل وده دی خاموش پروا یې نشته دی ما ته پرون چا یې ویډیو راولېږله د عمان والله عالم چې ویډیو به د کم چا وخو د عمان یې ما ته ویل د عمان ماشومان دي او د هغوی یو رواج دی وایي دا ماشومان ټول کال ځان سره دا خزانه نه دی د خاورې دا خزانه چې بیسي ورته موږ وایو دغه ځای ماشومان یو کار کوي دا خزانې والي ټول کال په دې کې پیسې جمع کوي او چې کله بیا رمضان راشي نو دا ماتې کړي او چې څومره غریبان یې هغوی له دا پیسې ورکړي ماشومان نابالغه ماشومان وجه دا څو غریبانان چې موږ ورسره تعاون وکړو نو بله ورځ هغه ماشومان ناست دي او د سوونو نه بلکې زرګونو په تعداد کې راغلي دي او هغه خزانې ورسره دي او هغه ماتې کړي او هغه پیسې راوالي وایي دا موږ د غزې ماشومانو لیږو چې هغوی پې ډوډۍ خوري دغه د عمان د ماشومانو سره غم فکر شته خو د پاکستان د نوجوان سره د غم و فکر نشته دی هغه خوشحاله دي نن صورتحال دا د عزتمندو په دې وجه باندې لږ رایښېدل پکار دي چې موږ لږ رایښ شو او د غزې د مسلمانانو هیچ چا تپوس ونه کو نه د سعودي عربو مشرانو تپوس وکړو نه د ترکي مشرانو تپوس وکړو او نه د پاکستان مشرانو تپوس وکړو پاکستان کې څه لوبه روانه ده په 8 فروری باندې انټرنیشنل دوکه وشوله او د پاکستان الیکشن فراډ وګرځېدو او د هغې د منیج کولو دپاره د خلکو د غلا ثابتولو دپاره زمونږ سیاسي رهنماګان او مشران لګیا دي چې موږ حکومت جوړو یو بل ته چې کنځلې کولې یو بل پسې بې بدې ردې ویلې یو بل ته بې غله ویل او خلک راجمع شول موږ اوس یو صدر دی بل وزیر اعظم دی اوس حکومت جوړو په هغې کې لګیا دي څوک وایي ښه کار دی څوک وایي بد کار دی نن په دغې لیډرانو کې ما ته نه دي معلوم که چا د غزې تپوس کړی تاسو ته معلوم موږ ته یې وښایي هېڅ چا تپوس ونه کو په دې وجه باندې عزتمندو لږ سوچ پکار دی موږ لږ راځئ چې ځان را بیدار کړو او د الله رب العالمین خو چې کوم قانون دی انشاءالله د الله خو ډېر غیرتي ذات دی الله ډېر غیرتي ذات دی څنګه چې په سیکنډ ورلډ وار او په دوسری جنگ عظیم کې د هټلر د لاسه دا یهودیان در په در باندې ګرځېدل او ځای ورته نه میلاوېدو د سر پټولو لپاره خو چې کله مسلمانانو کې بېغیرتي راغله نو هغه چل نن د مسلمانانو سره د پیغمبر او د پیغمبرانو د بچو سره وشو نن هغه غزې مسلمانانو ته ځای نه میلاوېږي چې هغه چېرته لاړ شي زما په خیال باندې 1945 او دا 2024 تقریبا د 50 کاله وشول او 50 کاله د دنیا د حالت بدل شو او د الله رب العالمین قدرت خو موجود دی داسې وخت به بیا هم الله راولي الله به دقه شنې بیا د یهودیان به ذلیل کړي څنګه چې د هټلر د لاسه الله رب العالمین ذلیل کړي الله تعالی به د مسلمان د لاسه هم ذلیل کړي خو ما ورته به الله له جواب ورکړو زما ورته به کیسه کردار دی موږ په کیسه وکړل نو خو دعاګانې هم نه کوو هغه مسلمانانو ته په دې وجه باندې عزتمندو لږ د دغې غزې د مسلمانانو د دې بچیانو د دې خویندو د دې میندو د دې سپین ږیرو د دې دا کریکې او د دې دا چغې هم لږې واورئ او لږ ځان را بیدار کوي مالی تعاون سره وکړو دعاګانو کې یاد وساتو او څه سوچ خو موږ وکړو که نه چې موږ به کله د دې مسلمانانو تپوس په موږ څنګه کوو او څنګه کېږي نو هغه چل موږ ته ښه معلوم دی خو موږ ځان په زور باندې ویده کړی دی چې څنګه کېږي یو خدا صورتحال دی نن په امت باندې سره ورځ ده او موږ خاموش تماشایان ناست یو د مسلمانانو تماشا کوو دویم نمبر عزتمندو ما مخکې چې کومه خبره وکړله چې هغه په نن ورځ باندې په ټول پاکستان کې څومره مذهبي جماعتونه دي نو هغوی مطالبه کړې ده چې تاسو د جمعې په دې ورځ باندې د پاکستان سپریم کورټ بله ورځ یې فیصله کړله چې د هغې نه قوم خبره کوي نو زه په هغې باندې لږه خبره کوم
زمون په دې وطن کې او په دې پاک هند کې هندوستان کې یو ملعون پیدا شو لعنتی انسان مرزا قادیانی غلام احمد دغه نوم قادیان یو قصبه ده هغه ته منسوب دی غلام احمد قادیانی ورته وي او ډېر ذهین هلکو الله ولا ذهانت ورکړو خو هغه ذهانت په ده باندې ریاکشن وکړو او د پخې باندې رانغی او راولګېدو او هغه په پاکستان کې د نبوت دعوه وکړله د نبوت دعوه کول کفر دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی دا زمونږ عقیده ده څنګه چې په سورۃ الاحزاب کې الله فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین محمد رسول الله د چا پلار نه دی رسولو ځکه زامن نه و لیکن دا الله رسول دی او خاتم النبیین دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو پیغمبرانو مهر دی او نبی علیہ السلام په خپل باندې فرمایي چې زه خاتم النبیین یم او لا نبی بعد زمانہ پس بل پیغمبر باندې راځي مونږ یوازې د رسالت عقیده نه لرو بلکې مونږ د رسالت سره سره د ختم نبوت عقیده لرو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل پیغمبر نه راځي کچا دعوه وکړه او کچا وویل چې د الله د پیغمبر نه پس بل پیغمبر راتلی شي په اجماع د امت باندې دا سړی کافر دی په اجماع د امت باندې اجماع د امت پیژنې تاسو اجماع د امت دا چې په ټول امت کې داسې اجماعي مسله بل اړو شته نه چې ټول امت د شرق او غرب په هغې باندې متفق وي په دې مسله باندې د شرق او د غرب د شمال او د جنوب د ټول دنیا مسلمانان علما عوام که سیاسي خلک دی او که مذهبي خلک دی ټول په دې باندې متفق دي د پیغمبر نه پس بل پیغمبر باندې راځي غلام احمد قادیانی راولګېدو دا دعوی وکړله او د هغې خلاف تحریک وچلېدو او دا تحریک همداسې تحریک چلېدلی دی عزتمندو دا تحریک دا ډېر زیات زورور تحریک چلېدلی دی ختم نبوت کم مومنټ دی او کم تحریک دی چې په دې کې مسلمانانو قرباني ورکړلې شهادتونه یې ورکړل مال دولت یې ولګو وختونه یې ولګول خلکو مدرسې بندې کړلې سکولونه کالجونه یې بند کړل روزګارونه یې بند کړل او د پاکستان خلک په یړه باندې ټول راووتل که دا څومره خلک دي څومره مذهبي او سیاسي ګوندونه دي او هر سړي آواز کو چې غلام احمد قادیانی کافر دی په 1953 کې پکې مولانا مودودي رحمه الله جیل ته لاړو او د ایوب خان ګورنمنټو او هغه دا خبره لیکلې وه چې قادیانی کافر دی قادیانی مسله کتاب یې ولیکو نو په هغې باندې د پانسۍ سزا ورته واورولې شوله خو الله نه و لیکلې د هغه مرګ او د هغه شهادت یې نه و لیکلې لهذا هغه فیصلې واپس واخیستله خو دا تحریک روانو حتی چې دا انتها ته ورسېدو منتج شو په 7 ستمبر 1974 باندې 7 ستمبر 1974 په 1973 کې د پاکستان دریم آئین جوړ شوی دی 56 کې اول دی په 62 کې دویم دی او په 73 کې دریم نمبر آئین د پاکستان په آئین کې چې په 73 کې جوړ شو علماء کرام د ټول پاکستان را پاسېدل ویل چې په دې آئین کې او په دې دستور کې دا خبره موږ لیکو چې د مسلمان کم تعریف ته مسلمان چاته وي مسلمان دی ته وایي چې الله به مني یو توحید رسالت عقیده به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مني رسول دعا دریم نمبر آخرت به مني دې ته مسلمان وي خو چونکې دې ملعون او دې لعین د نبوت دعوه کړې ده او خلک ورسره دی لاهوري ګروپ او مرزایي ګروپ او قادیانی ګروپ لہذا موږ به په دې آئین کې لیکو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت سره سره به موږ دا خبره هم کوو چې ختم نبوت چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل پیغمبر نشي راتلی دا خبره په آئین کې به دستور کې موږ لیکو او دا دباو په حکومت باندې واچو چې څوک دا عقیده نه لري نو تاسو ته کافر وایي غیر مسلم ورته وایي دا مسلمان نشي کېدلی نو په 73 کې آئین جوړ شو او یو کال پس 7 ستمبر 1974 امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس شو 7 ستمبر یوم ختم نبوت دی 7 ستمبر 1974 تاریخ یاد ساتئ وسره چې په دې کې امتناع قادیانیت آرډیننس پاس شو او د پاکستان په دستور کې باقاعده آرټیکلز او دفعات ولګېدل 297 سی او 298 بی 297 سی او 298 بی مستقل آرټیکلز دفعات ولګېدل چې مسلمان هغه چاته ویل کېږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت سره مني
او که څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین نه مني او بل پیغمبر مني د رسول الله نه پس بل چاته پیغمبر وای دا مسلمان نشي کېدلی دا غیر مسلم اقلیت به لہذا قادیانیان کافر دي دا فیصله وشوله او تقریبا د اویاو کالو تحریک هغه نتیجه خیز شو د پاکستان دستور په زمانه کې ذوالفقار علی بټو هغه وزیر اعظم او دا فیصله دستوري تور باندې ومنل شوله د پاکستان اسمبلی دا پاس کړله او دا د پاکستان قانون جوړ شو چې قادیانیان کافر دي او په دې کې دا خبره وشوله چې قادیانیان به ځان ته مسلمانان نه وي دا د مولیانو خبرې نه دي ګورې دا څو ورځې موږ ګورو په سوشل میډیا باندې دا قوم پرست او دا لیډر پرست او دا پارټي پرست دا بيدینه دا لیبرلز دا سیکولر دا مدر فدر آزاد خلق دا د معاشرین آزاد خلق چې هغه په دین باندې څه پروا نشته دی دا غوي په ترجیحاتو کې دین نشته او دې مولیانو بیا ځان لوي بازار ګرم کړی دی یو ته کافر بل ته کافر وي الحمدلله زره دې مسله ډیر خلاف یم یو ځوان دی پاسې کې په ټول پاکستان کې چې په دې مسله کې چا ته کافر او مسلمان ویل لري دروغ وای دا غلط که خپل لیډر ورته ویل بیا مسلمان هم دی او بیا د جهاد هم وي خو د لیډر دا خبره نه کړي دا په لیډر باندې خرڅ خلکو دا بيدینه خلک دا د لیډرانو مسلې نه دي دا د اسلام بیانیه ده د اسلام مسله ده په دې ځای کې د قوم نه او د هر قسم مسلکونو نه پاټونه او د برادرونو به ازادي ګومنګ موږ به دا مسله بیانو خلک په دې باندې پوهه کوبا ودا د مولیانو بیا ځان له غبل راغسته دي او پرون قسم دا نوټسونه او نوټیفیکیشنز او وضاحتونه خلک شیر کوي چې دا اسم نشته دروغ دي دا بعض وکیلان هم پکې پیش دي سم دروغ دي په دې وجبانی یاد ساتي په دې دستور کې او په دې 97 98 آرټیکلز کې دا خبر هوښولا چې ګوره قادیانی بزان ته مسلمان نه وایي ځکه د پاکستان دستور ورته کافر ویل دی قرآن خو ورته په خوا کافر ویل خو د پاکستان آئین او اسمبلی ورته کافر او غیر مسلم ورته وایي دویم نمبر خپل عبادتګاه ته مسجد نه وایي خپل عبادتګاه ته مسجد به ورته نه وایي د قادیانیانو عبادتګاه به ورته خو مسجد به ورته نه وایي دریم نمبر اذان به نه وایي څلورم نمبر دا چې خپل کتاب ته به قرآن نه وایي د خپل کتاب ته به قرآن مقدس نه وایي ځان ته به ورته د قادیانیانو مقدس کتاب وایي خو قرآن به نه او دا خبره وسره یاد ساته دا خبره پکې وشول چې قادیانیان به د خپل مذهب اشاعت هم نشي کولای چاله به دعوت نه ورکوي ځکه چې بنیادی طور باندې د دې آئین په آرټیکل 20 کې دا خبره لیکل شوې ده کوم چې 20 نمبر آرټیکل له پاره کې دا ده چې پاکستان کې څومره غیر مسلم اقلیت دي نو هر چاته مذهبي ازادي حاصل ده مذهبي ازادي په کومه طریقه باندې موږ کوي په کوم عبادت کا کې هغه عبادت کوي د خپل مذهب اشاعت کوي مذهبي ازادي به هر چاته مذهبي رواداري هغه چاته په آرټیکل 20 کې دا اختیار ملاو شوی دی چې کولای شي تاسو او قادیانیانو په واره کې دا خبره وشوله چې نه قادیانه به کم از کم داسې نشي کولای قادیانه به داسې نشي کولای قادیانه به د خپل مذهب پرچار نه کوي د پاکستان آئین د پاکستان دستور دا خبر وکړه په ټولو دنیا کې د خوشحالي او لهر وچلېدو مسلمانان خوشاله شول چې زمونږ چې کوم تحریک هغه نتیجه خیز شو او کومې قربانۍ د امت علما او عوام او خواص ورکړې وې او د هغې څه نتیجه راغله دا د 1974 مسله مې تاسو ته بیان کړله 1974 لیکن بدقسمتینا زمونږ اسمبلی که زمونږ پراوینشل اسمبلیانې دي که زمونږ نیشنل اسمبلی ده او که زمونږ سینټ دی او که زمونږ څومره ادارې دي او که زمونږ د وطن څومره بیوروکریټس دي دا ټول په IMF باندې او په امریکا باندې او په هغې خلکو باندې دا پې خرڅ دي خرڅ زمونږ اسمبلی هغوی جوړوي زمونږ قانون زمونږ آئین او زمونږ دستور هغوی جوړوي اسمبلو ته به څوک راځي څوک به نه راځي دا فیصله به هغوی کوي موږ خو ټول په هغې باندې خرڅ یو لہذا هر یو سړی چې اول کله د اسمبلی نه بار دی او کله هغه اختیار نه دی ویلی او دا ډېر صحیح مسلمان دی صحیح پاکستانی دی خو چې کله دې ځل راشي نو بیا وایي چې زما هغه آقا امریکا راته سوی هغه به منمه ځکه چې که نه منم بیا ما ته مراعات هم نه میلاویږي او بالفرض که نه منم دا عهده هم ما ته نه میلاویږي تاسو وکتل که نه هغه د پنډۍ چې کوم کمیشنر نو هغه یو ورځ بیان ورکړو چې د پنډۍ او د اسلام آباد دا کومې درې قومي حلقې دي نو دا اصل کې دی مسلم لیګیانو نه وې ګټلې بل چا ګټلې وې خو په ما باندې دباو
او د دباو د وجه نه ما داسې کار وکړو چې بس دستخط مې وکړو خو دا مې غلطي کړې ده او زه خو ډېر ډسټرب یم ما له خوب نه راتلو خو چې کله پوه شو چې اوس مراعات ختمېږي نو چې دا خو ما زما ذهني توازن برابر نه او دا خبره خو د پرشر د وجه نه ما کړې وه اوس موږ کومې خبرې ته ټیک وایو د وروسته ته ټیک وایو که د اول ته ټیک وایو دا ولې ځکه چې موږ ټول نن په امریکا باندې خرڅ شو زموږ نن څوک آزاد نشته دی زموږ خو مسله دا ده په دې وجه باندې نننې مسله دا ده ما خو تاسو ته د دې هغه تمهید کېښودو چې زمونږ د اسلام مسله او د آیین مسله دا ده چې قادیانیان غیر مسلم دي خو دا مبارک احمد سمی په نوم باندې یو کس او د چناب نگر او د قادیانی دی دا سړی بنیادي طور باندې مبارک احمد سمی دا قادیانی دی ما مخکې خبره وکړله چې پاکستان په آیین کې په دستور کې دا خبره ده چې قادیانیان به د خپل مذهب پرچار نشي کولی دی با خپل کتاب ته قرآن نه وي او باقاعده قرآن ایکټ دا هم د پاکستان پر دستور کې دا یو بل باقاعده موجود دی قرآن ایکټ او قرآن ایکټ دا دی پنجاب ایکټ ته یا قرآن ایکټ ورته وي چې ګوره څوک به د قرآن غلط ترجمه نه شایع کوي څوک به چاته قرآن غلط نه وي که چېرته یو پبلشنګ ادارې هغه یو قرآن چاپ کو په هغې کې غلطیانې وي نو دته به ټیک ټاک د 3 نه والا تر د 10 سال پورې سزا به میلاویږي دا قرآن د سیام کتاب نه دی چار سړی به لیکي او یا به شایع کوي زبردست غلطي په دې کې څوک نه کوي دا قرآن ایکټ دی باقاعده پنجاب ایکټ آف د هولي قرآن په نوم باندې دا ایکټ دی چې په قرآن کې به څوک مسپرنټینګ نه کوي په دې کې به غلطیانې نه کوي غلط تشهیر به نه کوي دغه مبارک احمد را پاسېدو او هغه د تفسیر صغیر په نوم باندې د قرآن کریم یو ټرانسلیشن ترجمه هغه تقسیموله په خپلو خلکو باندې کتاب دی عربي الفاظ نه دي کتاب دی د هغې تفسیر صغیر په نوم باندې د قادیانیانو دعوه داره چې د قرآن تفسیر دی او چونکې په عربۍ کې هغوی شایع کولی نه شو نو په اردو ژبه کې د هغې ترجمه شایع کړله او ظاهره خبره ده چې هغوی کوم قرآن شایع کوي او په خلکو تقسیموي نو هغه به کمي ظاهره خبره ده چې هغه پکې به هغه تشریحات کوي هغه تفسیر پکې به کوي کوم چې د هغوی خوښه ده کوم چې د هغوی خوښه ده سهار ما د یو قادیاني تقریر اورېدو ځکه موضوعات مې کتل په لاره باندې ومه او د دوی چې کوم مشر دی نو هغه د خپلو کشرانو دا سبق وایي درس ورته ورکوي نو د دې سورة البقره کې دا لومبي آیتونه چې دي وبالآخرة هم یوقنون د دې تشریح ورته کوي چې وبالآخرة هم یوقنون موږ معنا کوو چې په آخرت مسلمانان یقین ساتي هغه د دې مطلب دا نه دی د دې مطلب دا دی چې په آخري نبوت باندې یقین ساتي د غلام احمد قادیاني نبوت به منې وایي دی معنا کوي دقه ترجمه شایع کړې ده او دی شایع کوله نو په هغه باندې مسلمان اف آی آر وکړو او چې کله په هغه باندې اف آی آر وکړو دا اف آی آر په 2022 کې شوی دی غالبا چې دسمبر 2022 باندې دا اف آی آر وشو چې قادیانی دی د قرآن ترجمه او د تفسیر صغیر په نوم باندې خپل مذهبي لټریچر تقسیمي خلک یې ګمراه کړل نو هغې جیل ته بوتلو تاڼې ته بوتلو او په هغې کې په جیل کې پروت و سزا ورته لا نه ده میلاو شوې چې سزا به یې صحیح حالات هم دقه حالات دي او مثلا دقه مسله ده چې دا قسمه غلطي سړی وکړي نو یو خدا چې قادیانی د خپل مذهب اشاعت نشي کولی دویم نمبر دا چې د پاکستان د آیین خلاف ورزي یې وکړله چې غلط قرآن تقسیموي په کار خدا و چې دلې د 3 کالو نه واله تر د 10 کالو پورې سزا ورکړې وي قانوني طور باندې مسله دا و په دې 2 ورځې مخکې د پاکستان چې کوم چیف جسټس دی چیف جسټس اف پاکستان چیف جسټس چاته وي قاضي القضات د قاضیانو قاضي د قاضیانو قاضي چیف جسټس قاضي فایز عیسی چې د خلکو د لوی توقعات ویل دا ډېر ښه سړی دی او ګیره هم ده او سبق هم له ورځي او تلاوت هم کوي د قرآن په ترجمه باندې پوهېږي او په دستور او په آیین باندې هم ډېر ښه خبر دی او کله چې راغی خلک ډېر خوشحاله نو هغه راولګېدو او هغه وویلو هغه فیصله داسې وکړله چې دا سړی پرېږدئ ولې ځکه چې د غلطي مخکې کړې ده غلطي په 2019 کې شوې ده او قانون په 2021 کې جوړ شوی دی او د باندې اف آی آر په 2022 کې شوی دی ناشنا غونې خبره ده 19 کې کار شوی دی په 21 کې قانون جوړ شوی دی نو په د سزا او داسې په کار خو دا چې قانون مخکې جوړي او د هغې نه وروستو بیا چا غلطي وکړه ده ته به سزا میلاویږي خو دله موږ سزا نشو ورکولی او دا سړی موږ پرېږدو پرېښودو وایي په ده باندې دا ارټیکل او دا دپې او دا پې نه لګي لحاظ هغه سړی پرېښودو صرف 500 روپۍ ضمانت یې ترې واخیستو چې بیا به داسې کار نه کوي خبره یې ختمه کړله موږ هم عام مسلمانانو چې بس ټیک کار یې وکړو نو بس پیسې ترې واخیستلې او ضمانت یې ترې واخیستو آینده دپاره به دا کار نه کوي
اوس په دې ځکه مسله دار کوم خبره چې زکه ول غواړم چې دا د مبارک احمد مسله یوازې نه ده، دا د یو کس مسله نه ده چې یو کس د کار وکړو او خبره ختمه شوله. اصل کې دا یو تحریک دی د دې پاکستان او د دې وطن نه قادیانی ریاست جوړول غواړي. دا انټرنیشنل اسټابلیشمنت دی او که زمونږ اسټابلیشمنت دی، قادیانیانو ته مکمل طور باندې ازادي ورکول غواړي. او مونږ وایو چې قاضي عیسی صاحب تا سترګې پټې کړې دي، چیف جسټس صاحب سترګې پټې کړې. خو په دې مسله باندې خبر دی چې دا روان سړي دا کېږي څه، او دا پر پاکستان کې دا تحریک د ډېر پخوانه روان دی چې مونږ واپس داسې کار وکړو چې دا قادیانیان به مونږ مسلمانان به مونږ ورته ووایو. او دا قادیانیان د پاکستان دستور اړو مني نو دا د قاضي صاحب هم پته ده چې دا اړو د پاکستان دا دستور مني نه، ځکه د پاکستان دستور وایي چې ته مسلمان یې ځان ته مسلمان وایي دا. او بیا قاضي صاحب څه وایي چې دا خو د پاکستان په دستور کې لیکلي دی په آرټیکل 20 کې چې هر چاته دا ازادي حاصل لږ د خپل مذهب اشاعت وکړي او تبلیغ وکړي. نو قدم یو قسم غیر مسلم عقلیت دی. موږ دا غي جواب کوم، موږ توایو چې سیبا چې دی خو ځان ته د مسلمانان وسم وایي، دی خو ځان ته غیر مسلم نه وایي، بل پرس کې دی ځان ته غیر مسلم وایي. يهوديانو په شان دي، عیسایانو په شان دي، هندوانو په شان دي، سیکانو په شان کوي دی. بیا دی خو د اسلام شکل رواني، دی خو د قران شکل رواني، دی خو د رسالت شکل رواني. او دا یو سوچا سمجا منصوبه ده په دیو جبانه. زمونږه आवाज هم دا دی چې مونږ اول په دې جمعه کې قوم خبر کو او محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب هغه پرون چې کوم خبره کړې ده او چې زمونږ په سیمه باندې کوم خبره اچولې ده غدا ده چې جمعه په ورځ باندې تاسو خلک خبر کړي او بیا چیف جسټس صاحب ته ویلي دي چې تبا د خپل خبره وضاحت به وکي او تا چې کوم فیصله کړ د خپل فیصله واپس والا او بالفرض کا واپس دیوان غسل په 26 فروری باندې ان شاء الله په ټول پاکستان کې هغه تحریک بیا شروع کیږي کم چې د ختم نبوت تحریک د چا د پاره چې د امت او پاکستان د عوامو قرباني ورکړي وي او 26 تاریخ پورې به منګه انتظار کو چې چیف جسټس صاحب د خپل فیصله واپس اخلي کنه اخلي او د آئین ته او د دستور ته په کم نظر باندې ګوري ورستو چې بیا سکیدل نو دا ټول ذمہواری بیا په چیف جسټس صاحب باندې دا بیا په د انتظامیه باندې دا په عدلیه باندې بوي چوري د مسلمانانو جذبات سره غولی وکي په دیو جبانه دا یو سور زړه د سخت ورځې وی یو طرف ته د غزي مسلمانان هغه ډېر په مشکل کې پراته دي او دویم طرف ته بیا چې زمنګ د ختم نبوت کما عقیده را پاغي بین ډاکا چولې کیږي کما عقیده چې زمنګ د ټول امت دا او شریک عقیده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین دی زما درخواست هم دا ده د نوجوانانو ته خاص کر چې دا دین ګوره استاسو ترجیحاتونه تقریبا چې وتلې دي دا مشران سپینګری ساوړي راوړي رقیږي راړقیږي او دیو چې دا دین زمنګ ترجیحات دي خو د نوجوانانو د ترجیحاتونو دین وته دي بس دا سه ضرورت ده نظر ضرورت ہے من دین ته ګورو دا دین په ترجیحاتو کې والي په دین باندې قرباني یاد کې چې په دین بسړې ځان سره قرباني په دې دین باندې بننګ سره څنګه کوي دا دین د انبیاء او میراث ته موږ ته پاتې رہے کوم د دې میراث صحیح حفاظت ونکو نوې نسل ته موږ څنګه منتقل کو په دې وجبانه زما درخواست همداري چې موږ دې خبرو ته په مثبت انداز باندې وګورو موږ را بیدار شو او د خپل عقیده حفاظت وکړو کداغي نورست بیا د مظاهرو کال موږ تر ولکېدو مظاهره وکاو کبل فرض موږ ته بل څه حکم کېدو پاغي باندې عمل کو خو چې د دې مسلې نه منځان خبر کو او خاص کر کم چې تعلیم یافته لګان دي انو هغه د کتابونو په دې باندې وګوري عام خلک د ځان په دې باندې پوي کې زموږ عقیده صدا او په دې باندې ډاکه څنګه چولې کېږي دا تحریک څنګه چلےدل الله رب العالمین موتاس او د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.